اندغه نظام زمون پاکستان کې غلا نه لاس نه کړ. اندغه طریقه په يهودو کې و. حضرت فاطمه د محمد رسول الله لور هغه غلا کړې وي، ما به د هغې نام لاس کټ کړی. ریاست مدینه دا اوس د الله قانون بدلوي صرف پیسو باندې. څو پورې د خلکو د الله په قانون فیصله نه وي کړې دا مسلمان نشي. الله جل جلاله فرمایي چې د غلط سړي نه لاس کټ کړي. دا قرآن آیات دی. اوس کا بدی کې ته هر څومره څه وایي چې راځي دا لاس به ورنه څنګه کټ کوو، دا خو ظلم دی. خو الله ویلي چې لاس ورنه کټ کړي. د دې لپاره قانون اوس نه جوړي. پاکستان یا بل نظام کې چې کله یو سړی غلا وکړي پارلیمنٹ کې د هغې دپاره قانون پاس کېږي. څنګه غلا یې کړی جج وایي په کومې طریقې کړې ده، یاره جي غلا یې څنګه کړې ده، غلا یې ثابته نه ده، بیا یې بوځي بیا یې راولي، غل دی به جرمانه را ورکړي. غل دی غلا یې کړې ده خو جرمانه را ورکړي. همدغه طریقه په یهودو کې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو زنانه راوستله، فاطمه نومېدله، هغې غلا کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم آرډر جاری کړلو چې د دې نه لاس کټ کړي. یهودیان ډېر خفه شول، یا رسول الله که چېرې د دې نه لاس کټ کړي شي نو دا خو بیا ډېره انتهایي د عیب و نقصان والا، بیا خو څوک رشته ورته نه راوړي. نو ټول راغلل، صحابه کرامو نه یې تپوس وکړلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له قریب او انتهایی زیات چې نږدې وي محبت ورسره کوي څوک دی؟ خلکو ورته وویله اسامه. اسامه په رسول الله باندې ډېر ګران دی. اسامه معنا ازماره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسامه سره ډېره مینه کوله. دا نوجوان هلک و غنم رنګ. اسامه راغی وایي یا رسول الله که د دې ښځې نه لاس کټ نه کړي نو خیر دی، دومره غټه خبره خو نه ده. نبي علیه الصلاة والسلام غوسه شو، وی فرمایل آیا د الله په قانون کې ماله سفارش کوي؟ که چېرې فاطمه د محمد رسول الله لور هغې غلا کړې وي ما به د هغې نام لاس کټ کړی وي. ریاست مدینه دا معنی داسې نه چې ستره پارټۍ والا غل وي بس هغې له انارو ورکوه، او که چېرې د بلې پارټۍ والا غل وي د هغې کټر حساب کوه. اسلام دا وایي که ستا زوی غل وي، ستا ورور غل وي، ستا تره غل وي، د قانون کټېرې له یې راوله. بس قانون چې څه فیصله وکړي. انارو استثناء چاله حاصله په قانون کې نه ده. نه یهودیانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله چې تاسو به څه طریقه کوله؟ مسلم شریف کې راځي یهودیانو ویل یا رسول الله چې کله مالداره سړي به غلا وکړله یا به یې زنا وکړه موږ به صرف د هغې نه پیسې واخیستې، مخ به یې تور کړلو، فقره به سور کړو، که غریب به غلا وکړله موږ به سزا ورکړله. الله فرمایل والا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، زما په آیاتونو باندې پیسې مه اخلئ. چې الله فرمایي تاسو د غله نه لاس کړ کې او تاسو ورنه جرمانه اخلئ. همدغه نظام زمونږ پاکستان کې غله نه لاس نه کټوي، جرمانه ورنه اخلي. همدارنګه که یو سړی زنا وکړي وایي جج ورنه پوښتنه کوي چې راځي په رضا یې کړې که په نارضا؟ که دواړه راضي وي وایي یاره چې به صحیح چې دواړه راضي وي، قانون دې له سزا نه ورکوي. خو که دواړه نه وي راضي یا جنې نه وي راضي وایي سزا ورکوي. والله ته فرمایي الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. زناکار ښځې زناکار سړي له 100 کوړې ورکوي. اوس د الله قانون بدلوي صرف پیسو باندې. ځکه الله فرمایي زما په آیاتونو باندې پیسې مه اخلي. قرآن سورۃ مائده کې الله اعلان کړي او سورۃ النساء کې اے پیغمبر ستا په رب د زما قسم وي چې تر څو پورې د خلکو د الله په قانون فیصله نه وي کړې دا مسلمان نشي.
نو ځکه پیغمبر ته الله فرمایي اے محمد رسول الله که چیرې تا د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړله د جمهوري نظام د دوی د سوچ د دوی د رای اے پیغمبره ستا به یار او مددگار نه وي الله به ستا امداد نه کوي اوس چې محمد رسول الله ته الله فرمایي که تا د دوی د خواهشاتو تابعداري وکړه الله به ستا سره امداد نه کوي و چې یو عالم یو مولا هندوانو له ورځي هندوانو دیوالی وي یا د عیسایانو پروګرام وي کرسمس ډے وي یا د شیعاګانو محرم وي و یو عالم په هغې کې بیان کوي صحابه د اعلان کوي چې زه مسلمان له هېڅ حق نه ورکوم تمام چې څومره مال دي دا تاسو له درکوم و چې یو عیسایانو له ډاډګر نه ورکوي هندوانو له حالانکه تمامو فقهاو لیکلي چې یو مسلمان غیر مسلم رسم له ورځي په هغې کې خوشحالي لمانځي په هغې کې د هغې په شانتې طریقې کوي دا کافر شي